بسم الله الرحمن الرحيم. والنوم مضطجعا أو متكئا أو مستندا إلى شيء لو أزيل لسقط، لأن الاصطباع سبب لاسترخاء المفاصل فلا يعرى عن خروج شيء عادة. خجي غوك شيء وتا مویلیو د نواقض الوضو بحث شروع دی کوم اشیاء سره چې او د سماتیږي نو هغه اتو څلور حقیقي او دغه بیان تیر شو. یو خروج د نجاست من خروج د سبیلین نو، او دویم د وینوا او دغه شان پیپو درې شو، او څلورم نمبر الټی وی. بقیه څلور چې د حکمی دي، حکمی معنی چې د قیاس موافق د قاعده موافق پکار د 14 مات نشي، ځکه 14 علاماتیږي چې بدن نه نجاست وزي ماته په وخت دی ښا. نو وګورئ خوب دی، خوب منی ولې 14 ماتیږي، دلته خو بدن نه نجاست نه دی وته. دیم نمبر د اغما، سړی به هوش شي نو دلته خو بدن نه نجاست نه دی وته ولې 14 ماتیږي. دریم نمبر جنون دی، لیونتوب دی، بدن نه خو نجاست نه دی وته ولې 14 ماتیږي. دغه شان څلورم نمبر قهقه د بمونس کې سړی تیز وخاندي، په دې سره 14 ولې ماتیږي. نو دې سره 14 ماتېدل حکم دی کنه، نه دې ته ویل کېږي نواقضي حکمیه ښه. نور خبره پکې کوو. راځئ اوله مسله دا کوي چې یو سړی اوده شي مستجعا، استجا ویل کېږي ايذ عن نائم وجنبه في الارض على ما عيني وي. سړی دا طرف پزمکه معنی کی دی اوده شي په یو مثلا بخي طرف سملی، په ګس طرف سملی، دیوال تخی طرف دډړ شي، ګس طرف دډړ شي، دې صورت کې 14 ماتیږي. یو د متکئن معنی دا یو کوناټي معنی کینی او بل کوناټي زمکه نه اوچتی، د صورت کې ودی شي 14 ماتیږي. وګ بغدی چې خبر معنی صحیح پوي شو. څو صورت شو؟ دوا. دریم نمبر یوشي ته تکیا او اهل لکه د دیوال ته ما تکیا او اهل دا نور خبره په دې پسې کو دي. دریم بسې یا بل څه ته تکیا او اهل دا او د شو خدا سي دا کړه تکیا چې شي ته وهل دا ته لري کې نو ورزي کې ندی درې وړو صورتونه کې چې سړی ودی شي کغه مستجعن وی که متکئن وی او که مستندن وی او د سماتی کې. راځي دلته او د سماتی دل حکمی دي. وجه دا د مولوی صاحب ما ویل چې نفسي خوب معنی او د نه ماتيږي، او د چې ماتيږي علاماتيږي چې بدن نه نجاست وزي، سړینا هوا خارج شي او د سماتيږي. خدا سیدا چې کله سړی اود شي کنه د کم آزادي کم جوړونه دي، جوړونه هغه شي هغه کې ویخواله چې دی ویخواله هغه ختم شي. نو به د بدن لګي چې زمانه څخه خارج شو کنه، خو عام طور چې سړی آزاد شي نو څه خارجيږي عام طور ته سیدا. او کوم شي چې عام طوري کنه هغه داسې ګڼل شي شریعت کې لکه چې یقیني وشو، نو ګوي چې یقیني تر نه څخه خارج شو. پوهه شری به په بل طریقه به دا زوی مخه تاسو ته لغو کېدی. والنوم خوب چې مستجعا په حالت د استجا کې وي، او متکئن یا تکیا وهلی یعنی په یو کوناټی ناشته، او مستندن الی شیء یا تکیا وهلی یو شیتا لو ازیل کذا شی زایل شي لا سقط ساقطی کی. د دې صرف د مستندن سره تعلق دی خدي د اخیری دې کې مفتابه رایدا د ما تلنګ متوجه شي چې وسړي یو شی ته تکیا وهلی او د شي کدا شی لري کې غرزيږي د حالت کې دی، نو که به دا شرمګه بزمه کوانی قائمه مکمل، نو مفتابه رایدا د دس بهم نماتيږي. د دس شماتيږي دا صورت کې چې شرمګه لازم کې نه اوچتای او دغه شان ود شي ښا. نور خبره کوي دلیل وورا لأن الاستجاع سبب لاسترخاء المفاصل. دا دلیل دی. استجاع یعنی مستجعن او د کېدل دا سبب دی د بار د سستېدلو د جوړونو. دې سره جوړونه سشي سره چې څملی او د شي په دې صورت کې جوړونه د شي سشي، او کله چې جوړونه سشي نو ما دا وکړي نو عام طور د بدن نه خارجيږي عام طور، او کم شي چې عام طوري د دسي لکه چې یقیني دي، نه ګوي چې یقیني څخه خارج شو، لہذا ودس مات.
فلا یاران خروج شیء نه خالی کیږي د وتلو د څشینا مثلا هوا خارجه دلونه عادتا نه خالی کیږي دي او قاعده توکلی والثابت عادتا كالمتيقن به کوم شی چې عادتا ثابت وي دا داسې دی لکه چې یقیني وشو نو عادتا هوا خارجيږي په دغه شان خوب باندې ګویا چې یقیني خارجه شوله او دا ځکه مات شو یو دویم والاتکاو یزیل مسکت الیقظه تاسو لکه ګورئ دا سړی چې د دویم شی متکیانو کنه دا سړی چې تکیا وهلی یو کناټی مانی مثلا او بل کناټی اوچتی شرمګار ازمکه نه اوچتی په دې صورت کې سړی ودی شي کنه نو د ویخوالی چې کوم هغه طاقت دې کنه هغه ختم شي د ویخوالی طاقت کنټرول د ویخوالی څه شي ختم شي چې ختم شي بس سوده دی نو او دغه شرمګام د زمکه نه جدا ده دغه شان صورت کې عادتن څه خارجيږي نو ګویا چې حقیقتا خارج شو مکه مسله کوي ول اتکا چې دا یزیل دا زایل کوي مسکت الیقظه هغه سم یو کنټرول هغه طاقت د اخوالي ولی لري کوي لزوال المقعد عن الارض ځکه زمکه د مقعد چې د زمکه نه زایل شوی شرمګار زمکه نه و یو خو شرمګار زمکه نه زایل ده پاوا کړه او دیم جوړونه مس شو د خوب په وجه نو خامخابه څه خارج شي ويبلغ الاسترخاء في النوم غايته لکبر وګوريږي بیا خوب کې توجه په خوب کې د جوړونو سسواله د انتهایی درجه د جوړونو سشي دغه درجه ته چې د جوړونو سسواله ورسینه معلومیږي عام طور داسي چې څه خارجيږي نه معلومیږي چې څه خارج شو او استرخاء په خوب کې او يبلغ الاسترخاء او رسي استرخاء في النوم غايته غايه رشي بهذا النوع غايه رسي بهذا النوع من الاستناد په دغه نوع کې د استناد نه یعنی دغه صورت کې چې سره ودی شي کنه نو جوړونو سسواله انتها ته رسیدلی نه خامخابه څه خارجي غیر ان السند يمنعه من السقوط ها دمره ده تاسو لګو ګورئ په یو کونټی ناسته مثلا لازم لګولې ده نو غورځيږي ولنه دا اعتراض نه جواب ده اعتراض کدا ودوي نو غورځیدل به کنه نو جواب استناد خوشته کنه تکیه وهلې د لاس وغیرہ سره په یو کونټی د سیناسته ده دغه وجنه نه غورځيږي کنه نو غورځیدل به دمره ده غیر ان السند چې د تکیه يمنعه من کیدا من السقوط غورځیدلونه بخلاف حالة القيام لکبر وګوريږي اعتراض نه جواب دی که سړی په ولاړه ودشي پناسته ودشي بیا د سماتيږي نه به نه ماتيږي او که څوک په رکوع کې ودشي بیا د سماتيږي نه به نه ماتيږي څوک په سجده کې ودشي مونږ کې رکوع سجده کې مونږ قید ولګوا په ولاړه او پناسته کې ودشي کبه مونږ کې وګمون نبارو او د سلامتيږي ستې تکینه د والی ناس دغه یادو مکه ولال دې ود شو کبه مونږ کې وګمون نبارو او د سلامتيږي او د رکوع په حالت کې سجدي په حالت کې ود شو خو به مونږ کې به مو د سلامتيږي وجه دا د مولوی دې صورت کې د مکمل تور باندې استرخاء د مفاصل نه دراغلي وجه سره د مکمل هغه کنټرول چې نه دی ختم شوی ځکه ک کنټرول ختم به غورځیدل به حالانکه تکیه نشته او نه غورځيږي سند نشته نه څه تکیه نه د والی او هم نه غورځيږي معلومیږي کنټرول شته پتن لګي پوه شوي کنه تاسو اعتراض جوړ کې اعتراض زاره چې سړی په ولاړه ودشي نه پکار د به استرخاء د مفاصلي کنه پناسته ودشي څه تکیه نه وهلي به استرخاء د مفاصلي به هم د سماج په مونږ کې ودشي برکو کې یا سجده کې به استرخاء د مفاصل راځي لہذا د سماج شي کنه جواب استرخاء د مفاصل مطلقا نه د معتبره الا او د سماتي چې کله غای انتها ته ورسیږي او انتها ته ال رسی چې سړی غورځيږي او دې څلور وړو صورتونو کې سړی نه غورځيږي ځکه کچري تکیا د وجنه دا ولاړ وي نو تکیا خو سشته په کار د غورځیدل وي نو چې نه غورځيږي معلومیږي انتهایی درجه ته استرخاء نه درسیدل ځکه خو به انتهایی درجه کې نه دی لہذا او د سپي پوهه شوي کنه یار اوګه وګورئ کوم ځای ته ورسېدلو بخلاف حالة القيام والقعود والركوع والسجود في الصلاة وغيرها خصيدا د سجدي او رکوع په حالت کې کومونس کې ودی شي کنه نه ماتيږي
هو صحیح وای دا صحیح ده که په مونځ کې کوم نباري ده خو دې ته صحیح ویلې شه دواړو صورتونو کې احتراز اما ذكر ابن الشجاع انه لا يكون حدثا في هذه الاحوال اذا كان في الصلاه اما اذا كان في غير الصلاه فهو حدث برحال دې ته راجح ویلې ده کله څلور واړه حالاتونه نه په مونځ کې یو قدمون نباري او د سپکی نه ماتيږي او چا تقسیم کړي چې ما شروع کی ویل ښا او چا مطلقاً ویلې دي چې ګوره د مونځ کې نه ماتيږي مون نبار ماتيږي وګورئ لأن بعض الاستمساك اوس دلیل اوري ځکه بعضی استمساک لا باقی دی یعنی د سړی کنټرول بعضی لا څه دی باقی دی کنه به باقی نو ما دا وخت شي تکیا نشته او به ولاړ دی په کار د چې څه ورزیدلې وي دا چې نه ورزيږي معلومیږي څنګه کنټرولي باقی دی چې کنټرول باقی دی نو استرخاء د مفاصل او غایه ته نه درسېدلې چې نه درسېدلې او د سم نه ماتيږي راځي کنه لأن بعض الاستمساك چې دا باقی دی اذ لو زال توره کچری دا اسم بعضی استمساک هم زایل وینو لسقط دا خو به غرزیدل وی کنه حالانکه دا غرزیدل نه دی لاندې لیکلی لکن ولم يسقط فلم يزل الاستمساك نو معلومیږي استمساک لا موجود دی فلم يتم الاسترخاء لند دا د استرخاء کامل تور معنی موجود نشوله تاسو په مسله پوه شولې ما تلک برو ګورې زه پر به ویم په ولاړه پناسته چې بغیر د تکیا نه وي او په سجده او رکوع په حالت کې سړی ود شي او د سن ماتيږي وجه سره چې او د علاماتيږي چې کنټرول د سړی مکمل تور ختم وي ځکه دغه صورت کې خوب چی کنه استرخاء د مفاصل او د غایې ته رسیدلی به څوزي او دلته کنټرول مکمل تور نه دی ختم ځکه که ختم به غرزیدلې به کنه حالانکه نه غرزيږي نه معلومیږي څه کنټرول د اخوالي شته دی نه چشتره نو استرخاء د مفاصل او غایې ته نه درسیدلې چې نه درسیدلې نو دا سم نه دی ما وصحیح شو والاصل فيه قول عليه السلام اصل بدی کې د نبی له صلوات و سلام قول له یعنی دې صورتونه کې او د سنماتي کې ګوره لا وضو علی من نام قائما ګوره قائما ویلې او د شنشت باغ چا باندې چې هغه ودی شي په ولاړه او قاعدن یا بناستا او راکعان یا د رکوع په حالت کې او ساجدن یا د سجدي په حالت کې انما الوضو او د علامن باغ کستنام مستجعان چا بملاسته ودی شي فإنه إذا نام مستجعان کله چې هغه ودی شي په طرف باندې بملاسته استرخت مفاصله مفاصل سشي نو ګوري ک بملاست ودشي د او د سماتيږي دا خلاف القياس ثابت ده او کوم شي چې خلاف القياس ثابت وي خپل مورد پوری خاص وی لہذا په ولاړه یا بناست بلا تکیا او یا برکو سجده والا خو بدین شور قياس کوله وسره شي قاعده موافقي و يتاسمت لك متوجي سي اصل کې قاعده ده د اصول فقه قانون دی کله چې د حکم نسبت نکیږي علت پټوي به د حکم نسبت کو سبب تا نه قاعده ده د اصول شاشي کې نور کتابونو کې تاسو ویلي کله چې د حکم نسبت نکیږي چاته علت پټوي په دې صورت کې به نسبت د حکم چاته کو سبب تر مسله بار راځي کا لکه دلته وګورئ علت هوا خارجي دلی د بدن نه نجاست خارجي دلی هغه علت ده اوس هغه شته کنه پته نه لګي ناراضي سبب ته نسبت کو سبب د هوا د خارجي دلو څوک د استرخاء د مفاصل یعنی خوب هغه ته بنسبت دغه څنګه رسوبر علی مسله راشي چې وسره خپل شرمګه د باجی یعنی د خپل خزي باجی په شرمګه کې ورکی او انزال ونی شي به غسل واجبېږي وجه سره غسل اساله واجبېږي چې انزال وشي توجه خو چې شیدن کو انزال وشو کو ونه شو پته نه لګي د علت خو سبب موجود دی چې هغه د ویل کېږي دخول ناراضي فیصله په دخول وکړو او ان شاء الله راشي ها بس غسل واجب شو موږ د مادو کې دا خو اصول فقه مسله مو وکړه چې علت ته نسبت نکېږي پټ وینه چاته به کو سبب ته موږ مادو کې 67 ماده د موږ بار وایو هغه دلیل الشیء فی الامور الباطنه يقوم مقامه یو شی دلیل چی سبب په امور باطنه وکي چې پته نه لګي لګدلته هوا خارج شو کنه انزال شوه کنه نه دلیل چې دغه دقیقه مقام ودرېږي دلیل لږه کې خوب او دی بلکې څه دی دخولو رسیبي راځي خانمات اوس لګ متوجي شي جی دلته خو مسله دا وکړه لکه یو سړي ډډه وهلي ډډه او د شو د شي چې ډډه وهلي کې تلري کې غورځيږي نو د سماتي کې داسي ویل کنه دې مطلب شو یو سړي کورسي کې ډډه وهلي کورسي هغه شاته زیاته نو کاغه لري کې ودی نه غورځيږي کنه غورځيږي
نه پکار دی چې اودس مات شي خو مسله به دې کې دا د فقهاو لیکلې ده دا اودس علاماتي کې چې شرمګار سړي د دې کرسۍ نه د ځمکې نه ووایا یعنی جوختنی اوچتې د ځمکې نه یا د کرسۍ نه جوختنی اوچتې یاله دا حکم دی لکه سړی په کرسۍ کې د ګاډي په سیټ کې ودی شي په یو طرف ودی شرمګار ځمکې نه د کرسۍ نه څه جدایي دغه وخت دا حکم دی او کله چې سړی یو شي ته ډډه وهلې ده وده شو که دا شی رالري کې غورځېږي خو دا ده چې شرمګاه قایمه ده په ځمکه یا یې په کوم ځای ناست دی په هغې شرمګاه قایمه ده دې صورت کې راجح او مفتابع رایې دا ده اودس نه ماتېږي بحر الرایق کې هم دي بدایي کې هم دي شامي کې هم دي علمګیري کې هم دي ما په خپله قدرت عبارتونه لیکلي دي څلورو واړو سره د صفحاتو د جلدونو په حواله باندې په خبره پوهېږئ که نه مفتابع رایې دا ده چې نه ماتېږي لہذا که څوک د ګاډي په سیټ کې وده شو او شرمګاه په سیټ قایم او اودس نه ماتېږي ها که په طرف او شرمګاه اوچته وه بیا به ماتېږي اگر چې لاندې شاته یې څه م والي ډډه یې م والي راځئ جي او که یو سړی هسې اونګ شان ونیولو هغه موږ ورته څه وایو جوټۍ چې وایي نو بیا به اودس ماتېږي که نه توجه جي نو که داسې و چې لږ شان خوب به نه ماتېږي او که ډېر خوب به ماتېږي هلکه اوس هم پوه نه شو نو فقهاو لیکلي دي که چېرې خبرې خاصه کېدلې او دا اورېدلې دا به لږ شان خوب دی بیا نه ماتېږي او که چېرې خبرې خاصه کېدلې نه اورېدلې دا به ډېر شان خوب دی بیا ماتېږي اودس او که سړی به ناست وده شو او جوټې وواله راپاڅېدلو او ځان یې کنټرول کړو بیا اودس نه ماتېږي او که وغورځېدلو بیا خو چې دا لاندې تلو هغې پورې وده وه او دلته شرمګاه هم ځمکې د اوچته شوې وه بیا اودس مات دی ښه وګورئ دویم جي دویم والغلبة على العقل بالاغماء بر وګورئ جي حکمي کله چې په عقل باندې غلبه راشي سړی بېهوشه شي او بېهوشۍ نه مراد دا نه ده چې بیخي هر څه ختم شي نه بېهوشي دا هم ده چې ځمکه او اسمان پته ورته نه لګي ښځې او سړي پته ورته نه لګي دومره پورې بېهوشه شي بس دا کافي ده په دې صورت کې مولوي صاحب د دې سړي اودس ماتېږي وجه دلته څه ده امقه زړه وجه ده هغه دا چې د دې د خوب په شان د دې سړي استرخا د مفاصلو را چې اوس په ځان نه پوهېږي او عام طور داسې حالت کې هوا خارجېږي لہذا حقیقتا موږ وایو چې هوا خارجه شوله نو که سړی شراب وڅکي او داسې حد له نشه شي اودس ماتېږي که داسې حد له نه نشه نه ماتېږي که سړی چرس وڅکي نو که داسې حد له نشه شي عام طور شروع کېږي اودس ماتېږي که نه نو بیا نه ماتېږي دلته یو غټ مفتي دی انتهایي مشهور دی هغه ویل په دې اودس ماتېږي رابطه مو څه وکړه ولې وایي مړه بیا خلک چرس کړي هلکه نو دغه مسله غلطه څه بیانې یار استاد موږ څه وي غټ سړی مشهوري فیسبوک کې هم راځي او رښتیا ښه قابل سړی دی خو کله کېدای شي دې شي سره تعلق نه وي نو نور کتابونه ګوري دا پاتې وي بیا دې مسلو پته ورته نه لګي په چرس اودس نه ماتېږي بېله خبره ده ګناه پسې اودس پکار دی ماتېږي خو نه هغه استحبابي حکم دی اوره والغلبة کله چې غلبه راشي په عقل باندې بالاغماء د بېهوشۍ په وجه من عقل مغلوب شي اغماء لاندې لیکلي والفلخ السكر نشه حدث اذا دا سبب د بېاودسۍ لګرځي لا يعرف الرجل من المرأة چې داسې حد ته ورسېږي دریم لیونتوب دی لانه فوق النوم ځکه لیونتوب د خوب نم اوچت دی خوب کې خو که سړی لږ وخوځې هوش کې راځي عقل کار شروع کوي لیونتوب کې خو به هر حال عقل کار نه کوي لانه ځکه دواړو سره ولګوه ځکه اغما او جنون کې هر یو فوق النوم دا د نوم نه موچت دی نو په نوم اودس ماتېږي مستجعا فی الاسترخاء واوره په نوم مستجعا اودس ماتېږي نو په دې کې هم ماتېږي تاسو ماته لږ متوجه شئ ګورئ یو قسمه قیاس یې وکړلو نوم کې استرخاء د مفاصلو ده او دې دواړو کې استرخاء د مفاصلو ده او د هغې نه پکې زیاته ده نو هلته ماتېدلو دلته به هم ماتېږي یو قسمه قیاس شو که نه ذهن کې کښېنوي که مخکې پسې خبره کوم واوره لانه هر واحد د جنون او د اغما نه فوق النوم دا د نوم نه موچت دی کم نوم مستجعا فی الاسترخاء چې په حالت د استجاع کې په څه کې تی اوچت دی فی الاسترخاء کې تی اوچت دی استرخاء د دې دواړو د نوم نم زیاته ده والاغماء حدث فی الاحوال كلها اوس لږ بر وګورئ څه وایي که بېهوشه شولې ناس وي که بېهوشه شولې ولاړ وي که بېهوشه شولې رکوع کې وي که په سجده کې وي دغه شان که لیونی شولې په دې څلور واړو حالتونو کې اودس دې ماتېږي
نو ته څنګه قیاس کې په اودس دغه معنی خوب معنی خوب مقیس علیه کې خو صرف استجاب په حالت کې په قیام قعود رکوع سجده کې اودس ماتېدلو او دلته ماته دا باغي ور قیاس کیږي حکم خو د قیاس ځای مقیس علیه حکم به بچا لګي مقیس معنی نو مقیس علیه خوب هغه د سينو جواب داري من قیاس نه کوو ځکه په خوب اودس ماتېږي د حکم خلاف القياس ثابت دی موږ شروع کې ویل سره اودس خو له ماتېږي بدن نه نجاست او خوب کې خونه دی وته ولی ماتېږي جی امر تعبدي د خلاف القياس دا حکم دی او کوم شي چې خلاف القياس ثابت في خپل مورد پورې خاص في باغی نور څوک ور قیاس کوله نشي لہذا اغما او جنون چې موږ نه قیاس کوو بچا معنی خوب معنی او شروع کې څه ویل معامل ګوره توجه کوي شروع کې ویل قیاس کوي افضل څه وایو تضاد دې کنه دې تاسو ګورئ اغما حدث في الاحوال كلها والقياس في النوم نوم کې دا قیاس پکارو بچا کې پکار د چنوم پټول حالتونه کې ودس ماتې دله الا ان عرفناه مگر دومره د موږ به جندلې دي عدم نقص پنوم کې بدغه باقي حوالو کې بل اثر د حدیث توجنه چې رکوع سجدي قیام قعود کې بنوم کې ودس نه ماتېږي او اغما برد نوم نه ده فلا يقاس عليه لهذا اغما باقي من ور قياس کو نه پوهه شولې کنه نه خوب اغما معنی ور قياس کولای شو نه اغما په خوب معنی ور قياس کولای شو حالانکه شروع کې منګه څه ویل لانه فوق النوم مستجن في الاسترخاء نو ما تلک متوجي شي کا اسی ظاهر کې تضاد معلومیږي یو بر صاحب د هدايي اغما او جنون چې قياس کړل په خوب باندې او بل بیروي خوب خلاف القياس ثابت دی دا به ور قياس کولای نشو پر سي تاسو سامي کې دلالت النص ویل اب ان قریب وای کنه ما تلک متوجي شي دلالت النص شي کنه لکه غي مثال دار زبه تلن مثال ویما چې قران کې الله فرمای ولا تقل لهما اف مور بلار ته سموي اف نو مونږ وای چې اف منه دی کنه نو دلالتن معلومه شول چې کنزلی کول مور بلار ته او هغه ته تکلیف ورسول وهل په طریقه ولا منه دی وایو کنه وایو د قیاس نه دی لکه غوره دا چانه ثابت دی دلالت النص دلالت النص او قياس من کې درې څلور فرق دی یو پکې دام دی چې دلالت القياس لا هم نه دلالت النص موجود دی د اسلام زمانه کې قياس هغه څوک کولای شي چې علتونه پويږي دلالت النص معنی هر څوک پويږي خو چې په لغت خالي پويږي نه رسي قياس کې حکم ظني په دلالت النص کې حکم قطعي نه پويږي خبره وسره شي د بر وخت چې من خبره وکړه لکنه چې خوب کې او د سماتيږي توجه او اغما او جنون کې ماتيږي ځکه دا د خوب نمبر دي دا دلالت النص سره وي یار چا سره وي چې مور او بلارتا اوفل من دي نو کنزلي کول وهل په طریقه ولا من دي د قشن خبره ده اغما او جنون کې استرخاء اخري درجه کې په طریقه ولا او د سماتيږي قياس نه کو ادي روخ خیره کې ویل چې قياس نه کو په خوب معنی نه خوب کې خو په دغه څلورو حالتونو کې ولاړه ناس تر کو سجده کې نه ماتېدلو دا بنور قياس کو کې دي کوم دي نه ماتېږي نه دي کې ټوله کې ماتېږي ځکه هغه کې اثر راغلی و چې دغه څلورو حالتونو کې نه ماتېږي مونږ ویلو نور قياس کې چې کله اثر راشي یعنی حدیث راشي هغه حدیث کې کوم حکم خلاف القياس نخبل مورد پورې خاصی کنه از موږ صلی الله علیه وسلم ادم دغه ما ثبت على خلاف القياس بغیر عليه لا يقاسوس عبارت به وګورئ لانه هر واحد د جنون او د اغمانه دا برد نوم نه دی اغه نوم چې مستجعن په څه کې دی برد په استرخاء کې لکه ضرر د وهلو کنزلو بردي نو اوف من دی کنزل او وهل په طریقه ولا من دی دغه شاندل تم شو باقي عدم قياس د اغما په نوم باندې دلته لاب نور خلکو کې نور بیانم کړی دا وړه شی به لګول او سټیم لګی دا به مو پرې دی والاغما چې دا حدث في الاحوال كلها پټول کې او هو قياس بالنوم پکار د چې په خوب کې څلور وړه حالتونه کې دغه بقای څلور حالتونه کې او د سماتې دلې خو نه ماتيږي ولی اثر پکې لري کنه د اسمنګ ویلو کنه خو اثر چې هغه سره خلاف القياس دی هغه ته استحسان بل اثر وي هم ویل کنم دی چې قياس یو تقاضا کوي او استحسان بل اثر حدیث دی د قران آیات بل تقاضا کوي دي صورت کې په قياس پریدو کنه خو هغه سره ور سره د باز ختم شي قياس کې به ور سره بل باس راځي چې د استحسان د غدري صورت چي دي درې قسمه دا مکمل خلاف القياس دي دا خپل مورد پورې خاصي دا به مسله چې د غدوړو د قسمونو ور کول مسله ذکر کړي ګوري الا عرفنا بالاثر دمره د منګه
په دغه قیام رکوع قعود رکوع سجده کې او داس نه ماتو په خوب په مسله کې د اثر په وجه والاغماء فوق اغماء برد خو فلا يقاس عليه چونکه خلاف القياس ته والقياس کولې بي نشو سلورم شی والقهقهات في صلاه لکبر وګورئ شي کم شو نوم بل اغماء او بل جنون او جنون نکم جنون مراد دی ته یو مسلم ډیر احمد ماته لغوه کې دی لیونتوب نکم لیونتوب مراد دی ملي شي دا د طلاق په مسله کې می چې د لیونی طلاق نه واقع کیږي د لیونتوب ډېری غني مسلې دي په دغه مسله کې لیونتوب دی به چاته قرض ورګي قرض نه صحیح کیږي چاته هبه کوي صدقه کوي نه صحیح کیږي طلاق واقع کوي نه واقع کیږي پس ورزه ډېر قصې دي نه د لیونتوب حد بچوي لکه دلته یو د سپې ماتيږي کم لیونتوب دی نو مسله دا د تاسو لغوه شي دې مسله کې لیونتوب حد داري چې سره دومره لیونه شو دومره حد کې شو چې دنه هوا خارج شي او ته پته نه لګي چې دې سره او د زماماتيږي او ځکه اوس منځ کوم نو مون مینه کېږي دې مسلو نه پیږي دومره حد لیونه شي دا لیونتوب مراد دی او کاسي او د خلک لیونه وي خو بدی قصو پیږي بدی مسائل به لیونه نه دي یو سره کزه له طلاق ور کوي طلاق خلک وی لیونه دې مړه طلاق نه کیږي ها که بدی پیدلو چې طلاق مطلب دا دی چې ما دې سنیکا ماتيږي او به ور کو دا لیونه نه دي که بدی نه پیدلو لیونه دي اوس پوه شئ راځي والقهقهات في صلاه ذات ركوع وسجود برګوري چې څلورم کڅوقه قهوي کې قهقهیر تعریف را روان دي تیز خندا چې خاصه څوک وړي غیم ووري او دا په مونږ کې او کې خو مونږ کې چې د رکوع سجدي ولا مونږ ویل کدا مونږ جنازي مونږ نه یادې سجدي تلاوت سجدي شکر نه یادې نو په دغه شان مونږ کې کڅوک وخاندي نو دې سړي مونږ خلاصه کې او د سمات شو پوه شولې پی وريجي بدن نه خو څه نه دی وتی بيدل ته ودس ماتیدل امر هو تعبدي دی حکمي دی قياس موافق نه دی گویا چې دا حکم زجرن دی وګورئ نتب منځ کې ولاړ او قهقه سره خان دي نو زجر تا ته سزا لال شوده سمو کوم زم نمات والقهقهه قهقه چې د فی صلاه بدس منځ کې ذات رکوع و سجود چې هغه د رکوع سجدي والوي المراد ما اصله الركوع والسجود يعني چې اصلي رکوع سجدي وي اصلي څه وي نو به مریض خو رکوع سجده نشي کولای هغه ماتيږي هغه ماتيږي یار اصل حکم دا غم سجده او رکوع ده لیونه چې وخاندي هغه حکم دانه دي او دا څنګه ماتيږي لیونه مې یادوي او د چې وخاندي او دا دغه شان ماشوم چې وخاندي هغه غم نه ماتيږي ځکه دم خلاف القياس ثابت دی چې قهقه سره دي او د سماج شي توجه او کوم حکم چې خلاف القياس ثابت في قبل المورد پورې خاص نه مورد اغه مورد منځ د بالغ دی منځ د عاقل منځ د اخ دی او هغه منځ چې رکوع سجدي ولې لهذا دا غنا بنشو قياس کوله د مشوم غنا بنشو قياس کوله او هغه منځ چې رکوع سجده بکینی لکه جنازي منځ بکینی شو قياس کوله یا سجده تلاوت د به قياس کوله نشو وګورئ امام شافعي رحم الله وي بقغه سره او د سنه ماتيږي بلکې دا د درې وړو ائمه ورای دغه او د سپي نه ماتيږي دا به ان شاء الله دا به وسامي د سنت یو مسله دا غي ته زو ټیم په لګي راځي او هو قول الشافعي رحم الله دا قول امام شافعي رحم الله دی والقياس قياس تقاضى انها لا تنقض چود السمات نشي دا قول امام شافعي رحم الله هم دی دغه کنه لأنه وجد هذا قهقه ليس بخارج نجس دا هو ويسون کې د نجاست نه دی او د کلماتيږي چې بدن نه نجاست وزي دلته وته نه دی ولهذا دغه وجد کنه لم يكن حدثا باودسين راولي سبب د باودسين جوړيږي په صلاه الجنازه وسجده التلاوه وخارج الصلاه څوک من نباري ام اودس ماتيږي ولنا موږ د بر دلیل تاسو وګوري حدیث پاک کې راځي صحابه په منځ ولاړو نبی علیہ السلام صحابه ټول بجم ولاړو یو باندې چی را له نظر کې لګ فرق راو غرزیدلو نو صحابه بس وخندل لسی تعجبی کار پس خلک خان دي تیز وخندل نبی علیہ السلام د حکم جاری کو سوی الا من ضحك منكم قهقهه فليعيد الوضوء والصلاه جميعا چا چم تیز خندلی خبردار او 10 دن د بارو کې منظم ماچ وای شوري لکه په دا ما ویل داسل کې زجرن دی او دا حکم سره خلاف القياس ثابت دي نخبل مورد پورې بخاسي وره ولنا موږ د بار قول د نبی له صلوات و سلام دي یعنی قياس وای چې او د سماد نشي او استحسان بالاثر وای چې ماد دي شي او دا راجح وي
الا خبردار من ضحك منکم چا چې خندلی پتا سو کې قهقهاتن فليعيد الوضوء والصلاه دوړه دی واپس کی جميعا دوړه وبمثله يترك القياس هلکه دغه شان حدیث چې لګو غوري دا هم در ان شاء الله اسامي کې راشي کما دا وکي دی کم کله چې خبر واحد داسې صحابي نه نقلي چې هغه معروف بالعدالت صحابه ټول عدالت چې عدالت کې معروف او اجتهاد کې معروف اجتهاد کې نه داغو دغه خبر روایت بوجه بقیاس پرې خودل کیږي او دا دغه شان دی دا بل راشي کا ان شاء الله خبر روایت کله د مجهول وی کله د معروف معروف غي دوه قسم دي مجهول غي پنځه قسم دي معروف یو هغه دي چې معروف په عدالت کې او معروف په اجتهاد کې می لکه دا اوس می چې ویلو دوی هغه دي چې معروف په عدالت کې او معروف په اجتهاد کې نه صاحب د وسامی په حدیث ته حضرت ابو هريره ذکر کړي مثال حضرت ابو هريره ذکر کړي او خلکو به نیون څه ته وی نیوکه کړي دي چې دا خبره دي ټیک نه حضرت ابو هريره خو مجتهد وایي کنه راځي ولجی وبمثل یو دغه شان حدیث یترک القياس قياس وتبری خود الکیږي خنو داغه د اعتراض نه جواب هغه ویلی چې صلات جنازه کې نه ماتيږي سجده تلاوت کې نه ماتيږي که څوک خاندي او مون بار که څوک خاندي نه ماتيږي جواب بيد حکم خلاف القياس ته خپل مورد پورې با خاصي والاثر ورد في صلاه مطلقه اثر خوارد دی باغ منځ کې چې مطلق وي یعنی کامل منځ وي فيقتصر عليها لهذا دا اثر به هم باغي بنوي حکم بسره باغي ته نور تبا نه نور کې نه ماتيږي وسره تدویا تاسو ماته لګبر وګورئ قهقهی تعریف راته کوي او ضحك تعریف راته کوي او دریم شه تبسم دغه تعریف نه دی کړي به موږ کو نو قهقه هغه خندا ته وی چې خاصه ملګریم دی واوري او ضحك هغه خندا ته وی چې تی واوري او ملګری دی وانوري او تبسم هغه خندا ته وی چې هغه کې تش سړی غاخونه کلاو کې د سره د خندا आवाज ونه کی یعنی نه خپل واوري او نه ملګری واوري به د قهقهی حکم دادي او د سماته به منځ کې او منظم ماته منځ خو خپل مات شو او د ضحك حکم داري ضحك چې ضحك سره او دس نه ماتيږي سره منځ ماتيږي سیدا دا او تبسم سړی سم نه ماتيږي باقي موږ دا خبر وکړه ک ماشوم یا سړی ودی منځ کې ودی او قهقه وکي څه وکي نو د سینه ماتيږي هم بهر حل ماتيږي ځکه دا خو کلامي وګورئ والقهقه ما يكون مسموعا له دا غي چی واوري دل شي له دې کسته د خپل واوري ولي جيرانه غونډي واوري والضحك چي ما يكون مسموعا له دا واوري دون جيرانه غيوانوري لاندې لګلي والتبسم ما لا يكون مسموعا له ولا لجيرانه هيسن من ما تيجي نو داس وهو على ما قيل ضحك خبره کوي ضحك چي بنا باغ قول چې شوی دی قیل ځکه ویل چې امام صاحب نه دی نقل پکې يفسد الصلاه دون الوضوء ما ویل چې مونږ ماته او دس نه ماته خاتمه د باب تاسو ماته لګ متوجي شي بيخي آسان دی دی هټول ګوري الکه تر وسه پوری د بدن یا د سبیلین نه نجاست هغه نجاست چې هغه معتاد نجاست او وتلو دغه بیانو مطلب تشبول ډګبول وینا پیپ دغه بیان د څه وکنه وس د مخرجنا د سبیلیننا یا د نور بدننا غیر معتاد شي وزي غیر معتاد شي مثلا چنجيتي ولويږي سبیلیننا یا د زی زخم دغه نه ولويږي نو به ما ته لګ متوجي شي ولې سمنګ سبیلینو کې مسله د سکړی وکنه چې څنګه نجاست سبیل ترا بار شي بس او د سماج شو ځکه الته هغه محل د طهارت دی چې څنګه د دنه نجاست لا اقرا بار شي نه بس خارج په حکم کې شو ظهور الته په حکم د چا کی خارج کی چنجي څنګه را بار شي کنه او د اسمات چنجي سره کلک نجاست غړي او د اسمات او باقی بدن نه کچنجي را وګرځي کی کنه او د سپنه ماتي کی ولې الته علاماتي کی چې کې سیلان وی سیلان پکښتا نه رسې په او الته په سبیلانو کې سیلان میلان شرط نو البته امام ظفر رحم الله سبیلانو کې حکم دا و چې غیر سبیلانو کې حکم دا و چې نفس خروج سلامات ظهور سلاماتي ویلې مو کنه نغه وی چې بدن نه چنجي وغورځیدلو یعنی یو ځای زخمی و دغه نه لګ شن غوخه کټ شلو وغورځیدل هغه د ټول معنی ماتيږي وګورئ والدابه او غوايا او میخه او اوخه تخرج من الدبر چې دا خارج شي د دبر نه دبه خدای ته ما يدب على الارض بس دا کنه دا لکه چنجي یاد یار ناقضه دا او د سمته خدا کوم صورت کې ماته چې کله دبر نه وځي ها ویږي پی
دم نو دا یو صورت شو دم فإن خرجت من رأس الجرح او که دغه چینجه خارج شي د سر د زخم نه او سقط اللحم منه یا ساقط شي لحم د زخم نه لا ينقض او د سلامتيږي فرق مانی پیږي کنه ځکه موږ ویلو سبیلینو کې نفس ظهور په حکم د خروج کې دی او دلته بدینور بدن نه چروزي کې نفس ظهور په حکم د خروج کې نه دی والمراد بالدابه الدوده شنجه مراد دی ګوره وهذا لأن النجس ما عليها تاسو لګو غوري علت سباینه ټول برو غوري اصل کې چینجی معنی او د سن ماتيږي بلکې باغ نجاست او د سماتيږي کوم چې چینجی په سینه خته تاسو نه کنه او سبیله نه چې دغم روزي ماتيږي نه چینجی په څه چلګم نه خته ماتيږي او د غیر سبیله نو بدن نه لګ نجاست وینه روزي په روزي او د سن ماتيږي چې ډيري معنی سیلان نو کې ماتيږي او چنجي پسې خو لګ نه خته سیلان والا نه لہذا نه ماتيږي وګورئ لأن النجس چې ما د هغه دی یعنی سبب نجاست هغه دی کوم چې بدی چنجي معنی دی وذلك قليل اخو قليل دی بچي قليل لګي خو دا غلط چې دی بس اوس موږ څه وکړو او حادث فی السبيلين اغب سبيلين کې حدث وي دون غیرهما سبيلين علاوه نوي فاشبه الجشاء والفصاء لف نشر مرتب دی ښا دې مثال دا څه شو لکه جشاء اٹکی ته وای اٹکی چې مونږ کو نو اٹکی سره مولي سه ام څنګه نجاست د مېدین روزي ها خو چون کې سبیره نه علاوه ډک بولو زی او د تش بولو زی نه علاوه د خلک نه ده د کنه دې کې لګ نجاست سباق نه کوي نه بس او د سنماتي کې پټ کی او بل طرف ته والفصا او هوا چې د فسکې جو ته مونږ وایو دې سنماتي کې ها دې سره لف نشر غیر مرتب دی دا غول سره ولګو د بور والا سره ولی ماتيږي ذکر د سبیلین نروزي دي کې ملک شن نجاستي خو چون کې د سبیلین نه دغه کې لک سره ماتيږي نه ماتيږي نګور اټ کې مانیم نجاست روزي د مېدینه او دغه هوا سره مروزي نه یو کې ماتيږي بلکې نه وجه یو د سبیلین نروزي هغه کې لک نجاست مودس ماتيږي یعنی دغه هوا یادو او د اټ کې د خلین نروزي غیر سبیلین هغه کې بلک نجاست مودس نه ماتيږي فاشبه الجساء والفصاء بخلاف الريح الخارجه من القبل والذكر لګو غوري کله سړي د شرم مخ کې شرمګانه ذکر نه هوا خارج شي یا د خزي د مخ کې شرمګا فرج نه هوا خارج شي نه به او د سلاماتيږي او د سبه بخلاف الريح اغه هوا چې کوم خارج شي من القبل والذكر وجد هذا تاسمات لګ متوجي شي ځکه دا د محل نجاست نه ناراضي ښه د چانه ناراضي نزان سره نجاست نه راوړي چې موږ یو د سمات شو مگر چې سبیلین دي خدواړه د سړي ذکرم سبیل دي او د خزي فرجم سبیل کې دي د سیده کنه ده خو چون کې محل نجاست نه دي نزان سره نجاست نه راوړي او د دبور نه چیرای شي هغه ځان سره هغه محل نجاست دي ځان سره راوړي لانها ذکر دغه ریح چې لا تنبعث عن محل النجاسه دا نه روشتيږي د محل نجاستنا حتی لو كانت المراه حالک برو غري کی وخت داسي و چې مفضات پتا سو لګو غري مفضات هغه خزي ته ویل کیږي چې خاوند ظالم بچی دمر بار به وتی کړي باجی وتی کړي مال بستا سو یو غني د ساره پورې لګي مچ وتی کړي حتی چې دواړه شرمګای یو شي دواړه شرمګاسي مکمل ارڅ آزاد شي هغه د ظالم لوري نو سیم مزي منګه ته شو میته ټینګړي ناشتي او کور بس وس په خلاص شي لګي لس منټه پیلګي کنه لس خوني خبر حاله یو منټ و پیلګي هغه د ظالم لوري نه چی کنه و چې څنګه کینی و شو کارو بس و شو دا غلا په چړه کړي او سی کولاو کی خبره ختمه پدې کې مزي دې کرانه غټلې ده یو سکند کې می دې کې یو منګه به ګلان جوړو کړل د سیده و کړل ازما زوی دې کنه مو میتازي به نه کول شپې مو د کوم غیره کې متویل ځکه نه ګل جوړ کا نه به ودرې دل به ګل جوړو په دیوا وګورئ کم دې دور رسیدلو نو کدا شان خزي او غینا هوا د فرج نه وزي توجه بر ګورئ به نو وي مستحب د چود سوکیه ځکه احتمال شته چې د هوا د بور نه راغلي ټول کې چون کې لاري یو د پته نه لګي امام محمد رحم الله نقل یو د کې احتیاط هم دي چې واجب د دستي وکي وګورئ حتی لو كانت المرأة كوا خزا مفضاتا و دوړه لاري یو څوک یې د هیز کم ځای ناراضي او فرج تشو د سماعت کم ځای ناراضي وې دا لاري یو شي
دا هم چا تعریف کړي یستحب له الوضوء ولا مستحب د احتمال خروجها کې دې شي دغه هوا خارج د دبر نه فإن قشرت نقطة فصال منها ما ته لګو غوري یو سړي زی زخمی دي خو غوري ټول یا دې ګرمه کې پیرا خدلی ګرمه کې ابسته کې تل لري کو توجه او وبتلاړي نک وب په خپل ځای ودرېدلی یا وینه تلاړه په خپل ځای ولاړه وا یا تی نو لاړې په خپل ځای ولاړو یا غزيل شي څه ود وي زيل شن شوی جي پیپو ته وګڅ خبر حال هغه تلاړه په ځای ولاړو نو لا نجاست خارج شوی نه د ته ظاهر شوی او د سلامتيږي دا خو تاسو قياس نور الانوار کې ویلي کې خیلمي دا څه ده کنه او کنه سیلانی وکم بیا ور سره او داس مات شو وګورئ فإن قشرت نقطة کچری لري شي هغه څوته وي هغه دانین هغه پوستکه فصال منها ما وبتلاړي شي دام تور د ګرمه کې چی او صدید یاتي هغه پیپ لاړ شي هغه زیړی وبچی صدید هغه زیړی وبته وي او غیر یات نور کم شي لاړ شي نو بس انسان کچ روان شي ان راس الجرح د زخم د سر نه باقاعده سیلان وکي کوم دې تورسي نقد انا ودا سمعت شو وإن لم يصل لا ينقض بين ما تيجي وقال امام زفر رحمه الله دا غره خدا وکنه هغه خروج مروج نه وي هغه سبيلين وبشان غیر سبيلين کې نفس ظهور وای کنه نو بهر حال مات شو امام شافعي رحمه الله یو د سماتي کې نه غیر سبيلين نه چې سروزي یاد مو کنه هغه نه ماتيږي وقال امام زفر رحمه الله فرمى ينقض في الوجهين امام شافعي رحمه الله وی لا ينقض في الوجهين وهي مساله الخارج من غير السبيلين دا اصل کې هغه مساله ده چې نجاست روزي من غیر السبيلين نه موږ حنف یو الب ماتيږي چې سیلان بګي امام زفر رحمه الله وی مطلقا امام شافعي رحمه الله نه ماتيږي وهذه الجمله نجسه الکه دا شی نشي کوم وروته دا بنجسي ښه ځکه چې 14 په ماتيږي کوم شي 14 ماتيږي سمي نجسمي او کنه په خپل ځای ولاړو به 14 نه دی ما نو دغه صورت کې به نجسم نه دی نو لأن الدم وصل نجس ولي ته ګوره خب وجه بیانې وینه چې دا ينزجو دا پخشي نو بس قيه تی جوړ شي پیپ تی جوړ شي به چې خنور پخشي به ته سودید جوړ شي غزيړي وب جوړ شي ګنده غونته کې وګوره وینه چې دا ينزجو پخشي فيصير قيحا پیپ تی جوړ شي ثم يزداد نسجا ثم ازداد ظهور الناس په بیان کې چوي نو به زید شي په خواله فيصير سديدا به ته جوړ شي هغه زړ نوتي ثم يصير ما به ته جوړ شي به بيخي وبشي بهر حال اصل کې دی وینه نه جوړ لوي نه نجس نه دا وبچي روزي دام نجس دي ځکه دام حقیقت کې وینه نه جوړه ده صاحب د هدايه یو مسله بیانې ما تلک برو غوري چې د زخم نه د غوینه د غپیب د غزيړي وب یا د عامي وب د خپل روزي له و د سماتيږي خارج ورته وي او که څوک زور ورکی په زور یو باسي مخرج ورته وي به وینه ماتيږي پوه شئ به څه وي هذا د سیلان سره د سماتیدل اذا قشرها دا کله چې سړی ته د پوستکي لري کی فخرج بنفسه او وینه خپل وزي واما اذا عصرها کسړی نچول کی زور ورکی فخرج بعصره دا وینه وغیره اوزي پدینه چولیدلو نو بلاین خود د سماتيږي ولی لانه مخرج ذکر دي صورت کې دا خارج نه دی بلکې سره مخرج دی او په خارج او د سماتيږي وليس بخارج خارج نه دی خو ما تلک متوجه شي مفتابه راي علامه شمی وغیره ټول ذکر کړی دا چې نجاست که خارج وي او که مخرج وي او د سماتيږي لاندې لیکلي ودا والناقض هو الخارج وليس المخرج ولكنه غير مفتابه لیکلي ګرم سي دا صاحب د قول مفتابه نه دی